مسلمانانو ورونو خویندو زما دا ماشومه لور ده دا د خدای دپاره او د نبي علیه السلام د همت دپاره زه په دې باندې ډېره زیاته ستړې ستومان یم. تاسو زما د خدای لپاره ما څه مدد وکړئ. دا د مزغو بیماره ده په دې میرګي خو تاسو ته هر ځای کې معلوموي دا بس تاسو زما سره ډېر محلت او ډېره مهرباني وي زما چې دا به ماله تاسو د خدای لپاره به راکوئ. دا 2 ورځې وشوې د وټونو په ورځ ماښام د کور نه راکو شوې ده. رندار ته یې وي چې بابي زه ځم ځان له خواږه واپس بیا دا کور ته نه ده راغلی. ستاسو د مهرباني دا ده چې زما د عاجزۍ د فقیرۍ زه پردي کارونه کوم. زه ډېر عاجزه فقیر یم خو ستاسو لږه مسلماني به دا چې تاسو ما سره دا ډېره خاص خبره ده چې زما سره تاسو مدد وکئ او دا لور ماله راکئ. خو د هر چا کوئ دا به خدای کوي او تاسو به کوئ ځکه چې زما داسې ملاتړی نشته. زما زامن واړه دي د سر سوری مې نشته دقه واړه واړه بچي مې دي زه خپلو بچو له محنت کوم. خو ستاسو د هر چا سره دا زما دا لوري مالې د خیر او د خوشحاله ده. زما د دې لور نن 5مه ورځ ده د وټونو د مازدیګر د اتوار په ورځ ماښام دا بېدرکه شوې ده. زمونږ نه روټۍ خوراک شته نه سکون شته نه مرام شته نه خوب کولی شو نه دغه کولی شو. موږ پسې لارې کوڅې دا هر څه پسې موږ ګورو خو موږ سره دا لور میلاو نه شوله. خو دا ستاسو سره د هر چا سره ځکه چې دا خدای پاک چې دا شی نه روښ کړي دا د امریکې او د انګلینډ پورې تلي. دا زموږ د مسلمانانو د عاجزانو لپاره دا ډېر غټ مدد دی. په دې خبرو باندې ماله تاسو د خپله لور کو راوسته دا به تاسو ما سره ډېره مهرباني وکړي. ثوابۍ د ډیچو نه د افسرانو نه د وکیلانو نه د منیجرانو نه زما دا مدد دی چې ما سره دې مدد وکړي. زما دا مهرباني ده زه ورته یم چې ما سره دا مدد وکړئ. دا به په خدای کېږي او په تاسو به کېږي ځکه چې حکومت لاول خدای دی او بیا حکومت دی. د عاجزانو خلکو نور هېڅ وس نه رسي ځکه د حکومت ته ځان په حواله کړي.